خو د نن زمانې په مسلمان کې دومره حیام نشته چې هندو مارکیټ کې ارزاني راولي په رمضان کې د مسلمانانو دپاره آفرز لګوي، سکان آفرز لګوي، انګریزان آفرز لګوي، ارزاني راولي، ډسکاونټ راولي، خو مسلمان دې ته تیار نه دی. مسلمان وایي چې زه به د خپل مسلمان رور نه په پسه چاړه باندې سرمن وباسم او یو په ډبل نه یو په تریپل باندې به زه دوی باندې د هر څه ګران خرڅوم او هسې خو ورته د سیزن میاشت نه وایي. تېر بیان کې ما په دې خبره کړې وه چې اصل سیزن د نیکیانو سیزن زموږ او ستاسو دا دی، خو دا خبره دلته الټه ده. دلته کې د مسلمانانو دپاره د سرمنې ویستلو سیزن دا دی او د پیسې ګټلو سیزن دا دی. الله دې موږ او تاسو پوه کړي. انګریزانو د مسلمانانو دپاره د رمضان آفرز ولګول په خپلو سټورونو کې او دی په خپلو دوکانونو باندې غټ بورډونه ولګول چې دا سیز به په مسلمانانو باندې په رمضان کې دا سیز به دومره ورته ارزاني، دا سیز به دومره ارزاني، مختلف آفرز یې ولګول. تاسو وګورئ امریکا او دغه رنګې نور چې څومره غیر اسلامي ملکونه تر دې پورې چې د انډیا حکومت اعلان وکړو چې په رمضان کې به د مسلمانانو دپاره په مارکیټونو کې دا د آفرز لګېدلي وي او دا سیز به ورته دومره ارزان وي. نو اوس د غیر مسلمو حالاتو ته وګوره چې نه اسلام مني، نه رسول مني، نه الله مني، نه کلمه مني، نه ایمان راوړی دی. د هغې حالاتو ته وګوره چې د مسلمانانو سره په رمضان کې څومره ګزاره کوي، څومره په هغې باندې ارزاني راولي. بل طرف ته راشه زموږ مسلمانان وګوره، تاسو ننم لاړ شئ د رمضان نه یو ورځ مخکې تاسو لاړ شئ مارکیټ وګورئ، دوکاندار وګورئ، ریړه وګورئ او ټماټر وګورئ. ځا نور خو هر څه پرېږدئ. نن چې ته لاړ شي تا ته به ټماټر په 50 روپۍ کیلو میلاویږي، خو که د رمضان په اوله ورځ باندې ته لاړې دغه ټماټر چې تا په 50 روپۍ پرون کیلو اخیستي دي به تا ته نن په 1.5 په 200 روپۍ باندې میلاویږي. دا د مسلمانانو حال دی، دا د دوی ایمان دی، دا د دوی اسلام دی. بیا که ته وګورې داسې ډېر خلک به چې هغوی به د رمضان نه مخکې یو سیز به سټور کوي په ارزانه ریټونو باندې به د ځان سره سټور کوي چې کله د رمضان اولنۍ ورځ شروع شي هغه سیز به مارکیټ ته دوکان ته به یې راوباسي، ریړۍ ته به یې راوباسي او یو په ډبل نه یو په تریپل به یې په تا باندې ګران خرڅوي. نو ای د الله بندګانانو که نور د خدای یره در کې نشته دی، د خدای نه یریږئ او نور د چا نه یره نه محسوسوئ. حکومت انتظامیه خواستې ماشاءالله الله بخلي دي، خو کم از کم د دغې انګریزانو نه د دغې غیر مسلمو نه لږه حیا خو وکئ، لږ شرم خو وکئ که نه. هغه یو انسان و هغه ویلي وی یو غلو پروفیشنل غلو هغه وی ما غلا به کول او ډېر د ټاپو غلو ما ما غلا په څه خبره باندې پرېښودله، چاته یې خپله قصه بیانوله. وی غلا مې په دې باندې پرېښودله، یو ورځ مې غټه ډاکه وکړله، خو چې کله مې هغه ډاکه وکړله نو په دغه ځل چې ما د چا نه غلا کړې وه ډاکه مې کړې وه نو دا مې د یو عیسایي نه کړې وه. چې کله مې دا مال حال ویوړ او د شپې کېناستم ورته حساب کتاب مې برابرولو نو په دې ټایم کې ما ته یو سوچ راغی. هغه سوچ دا و ما ویله چې هسې نه د قیامت په ورځ عیسی علیه السلام راولګېږي او زموږ خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته دا ګیله ونه کړي چې ای محمد ستا امتي زما د امتي نه غلا کړې وه، اگر چې امت خو ټول د ربي کریم صلی الله علیه وسلم دی، خو هغه کس عیسایي و. نو دغه غل وی دغه مسلمان چې دې خبرې ما ته حیا راوستله او د هغې ورځې نه ما توبه وویستله، هغه مالونه مې ټول خلکو ته حواله کړل او ما غلا پرېښودله. خو د نن زمانې په مسلمان کې دومره حیام نشته چې هندو مارکیټ کې ارزاني راولي په رمضان کې د مسلمانانو دپاره آفرز لګوي، سکان آفرز لګوي، انګریزان آفرز لګوي، ارزاني راولي، ډسکاونټ راولي، خو مسلمان دې ته تیار نه دی. مسلمان وایي چې زه به د خپل مسلمان رور نه په پسه چاړه باندې سرمن وباسم او یو په ډبل نه یو په تریپل باندې به زه دوی باندې د هر څه ګران خرڅوم او هسې خو ورته د سیزن میاشت نه وایي. تېر بیان کې ما په دې خبره کړې وه چې اصل سیزن د نیکیانو سیزن زموږ او ستاسو دا دی، خو دا خبره دلته الټه ده. دلته کې د مسلمانانو دپاره د سرمنې ویستلو سیزن دا دی او د پیسې ګټلو سیزن دا دی. الله دې موږ او تاسو پوه کړي. مسلمانان ډېر کمزوري دي، بېروزګاره دي، حالات معیشت خراب دی. مارکیټونو والا واورئ د الله دپاره هر سیز ارزانه خرڅوئ. که په خپل سر باندې نشي خرڅولی نو ناجایزه ګټه مه کوه، مناسب ګټه کېږده. اول خو زه وایم چې د مسلمانانو سره په دې میاشت کې چې څومره تاسو ګزاره وکئ دومره به الله تاسو ته ګټه درکوي، الله به تاسو په مال کې اضافه کوي او الله جل شانه به هم نقصان او خسران نه ساتي. نو کوشش وکئ په دې میاشت کې، دا د صله رحمۍ میاشت ده، دا د رحم میاشت ده، دا د عافیت میاشت ده. نو په دې کې تاسو هم په دې خپل مسلمانانو باندې ورحمېږئ، د رحم او کرم معامله ورسره وکئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.